ټیک ده ګلونو خبره دا ده چې ډېرې د انصاف خبرې پکار وي، د ظلم خبرې، د مسلک پرستۍ خبرې، د جماعت پرستۍ خبرو له زور ورکول او امت کې تفریقه جوړول دا د حق کار نه دی. اعتدالي مسلک خدا دی چې زمونږ د احنافو کتابونو هم دا لیکلي دي چې بقصد ثنا یا دغسې هم په جنازه کې سورت فاتحه ویل مستحب دي. دا خو احناف علماو هم لیکلي دي، خدا بعضې څیزونه داسې شي چې هغه عام شي. دلته زمونږ په علاقو کې عام رواج دا دی چې خلک فاتحه نه وي، حالن کې ویلې پکار دي. دا جنازه د مړي آخري حق دی، ښایسته طریقې سره جنازه پکاري. دا نن چې زمونږ د جنازو کم حال دی، بس مولا زر الله اکبر الله اکبر درزه غرب او سپلی خلکو بیا ترخ کې نیولي کته وغورځي منډې کې. دا غلطه طریقه ده. د مړي آخري حق دی، الله ته وجاړه او الله ته متوجه شه، مسنون دعاګانې پکې ووایه، فاتحه پکې ووایه، ډېر خشوع حضور سره دا جنازه وکړه. بهرحال زمونږ علاقو کې د فاتحې د صورت فاتحې ویلو رواج په جنازه کې نشته، لیکن په ذخیره د احادیثو د فقه حنفي کتابونو کې د دې ثبوت ملاویږي. سیدنا ابو امامه انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای سنن النسائی، دته نسائی بعض خلک وی دا نسائی دے، کتاب الجنائز 21 باب نمبر 87 باب الدعاء حدیث نمبر 1990 اگے کوئی السنت فی الصلاة علی الجنازة ان یقرأ فی التکبیرة الاولى بأم القرآن مخافتة ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الآخرة. اگوی السنت فی الصلاة علی الجنازة ان یقرأ فی التکبیرة الاولى بأم القرآن. وی جنازه که سنت طریقه دادا ان یقرأ چه دا جنازه کون کی دی اولولی یا که مجهول وی ان یقرأ چه ادل استریشی پا اولنی تکبیر کی سورت فاتحه، یعنی کل چه اللہ اکبر دی اکو نلومبی تکبیر کی سورت فاتحه او آیا او بیا دری تکبیر بپاتی شی او بیا سلام دے. معرفت انواع علم الحدیث صفحہ 123 النکت علی کتاب ابن صلاح جلد 2 صفحہ 523 اگے کی دا اصولی قیدہ لکلی دا چه قول الصحابی من السنت کذا، چه صحابی دا سی ہوئی چه من السنت یہ لکا سنگ چه دیزے ویلی دی چه السنت فی الصلاح، نو صحابی چه کلا من السنت کذا ہوئی نو اگی وی فالعصح انه مسند مرفوع. وی صحیح خبردار چه دا صحابی دا لفظ چه من سنت قضا دا دا مسند مرفوع پا حکم کی دی، لأن الظاہر انه لا يريد به الا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یجب اتباعه. وی زکا چه دا صحابی وی چه من سنت قضا دا سنت طریقون یو طریقه دادا. کله چې صحابي دا خبره وکي نو د مطلب دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه داوا، یا دا مطلبی چې دا طریقه واجب او ضروری ده. نو دا د هغه مقصودی. دا اول دلیل شو د سیدنا ابو امامه انصاری رضی الله عنه. دویم دلیل لے طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قراءت فاتحة الكتاب علی الجنازہ. اگے کی روایت دی صلیت خلف ابن عباس علی جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب قال لیعلموا انها سنت. سنن نسائی کتاب الجنائز باب الدعاء کی وی صلیت خلف ابن عباس علی جنازت فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرا حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. دا دویم دلیل لے طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف وی چه ما دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاتر جنازی منزک، یعنی امام ابن عباس سیبو او مقتدیان منگو نوی فقرأ بفاتحة الكتاب. ابن عباس سے اللہ اکبر کو نو الحمدللہ رب العالمین شروع کو سورت فاتحہ ہوئے نوی قالا
بیا مونږ ته وویل لیعلموا انها سنتن، دا فاتحه مې په تیز آواز باندې ځکه ووی چې دا مقتدیان په دې خبره پوه شي چې په جنازه کې فاتحه ویل سنتن د محمد مصطفی عظیم الشان سنت دی. تنوین چې څنګه کله نوعیت وغیرہ د پر راځي دغه تنوین د تعظیم د پر راځي. سنتن یو کس د دې نه استدلال کو چې یعنی نکره راوړی دا تنوین لتنکیر دی چې یاره بس یو سنت قدری دی، نو دا خو سنت د تعظیم د پاره هم چې کم دی تنوین راځي چې انها سنتن د عظیم الشان سنت دی. بہرحال سنن نسائی کی چې په کم انداز سره دی دا شیبن کې صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا، وی چې هغه کلا سورت فاتحه وی او ورسره سورت فاتحه نه پس یو سورت می وی چې مثال ولضالین آمین لړو نو ورسره مثال قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد هم وی او بیا وی وجهر دا فاتحه او دا سورت تعلیما مونږ ته په اوچت आवाज سره وی. څومره اوچت؟ دو طریق، یا خدا چې حتی اسمعنا اغه مونږ ته واورول متعدی کا، یا حتی اسمعنا دومره تیزی وی چې مونږ واوریدل. نو کله چې دا فاتحه هم په اوچت आवाज وی اور سورت هم ورسره وی نو مونږ ته د جنازې نه پس تاسو کو چې تا خو په جنازه کې فاتحه وی فلما فرع اخذت بيده فسالته، نو ماته تاسو کو نو فقال وی ابن عباس صاحب فرمایل سنت وحق، جنازه کې سورۃ فاتحه ویل سنت طریقه دا او حق خبره ده یعنی ثابت امر ده. دریم دلیل امام ابن حمام، دا حمام ویل خو ټیک نه دی خو حمام ویل هم ډیر ټیک نه دی ځکه هغه کې یو معنی د چغل خوریم شته او حمام په معنی د بهادر سړي راځي. ابن حمام حنفی عالم دی، فتح القدیر جلد 222 کې وی قالو احناف صاحبان داسي وی په جنازه کې سورۃ فاتحه به وی نه وي. احناف داسي وی لا يقرأ الفاتحه الا بنیت الثناء، وی احناف وی چې سورۃ فاتحه به نه وي په جنازه کې بعد سورۃ فاتحه نه وي الا بنیت الثناء، مگر د ثنا په نیت به وي. بیا هم کارو شو چې وی به نو بس ویل ثابت شو. بیا وی ولم تثبت القراءه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت خو الته روایت د ابن عباس خوشته. سلورم علامہ شرمبلالی رحم اللہ علیہ حنفی عالم دے، امداد الفتاح شرح نور الیزا 619 اغوی وجازت قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا. شرمبلالی سے بهم وی چی جازت قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا، چی سورت فاتحہ پا جنازی کے وائل پنیت دا ثنا سرا دا جائز دی. قضا نص علیہ عندنا وی احناف پا دی خبر تصریح کرے دا. پنزم دلیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ علیہ الغنیہ کی ذکر کی جلد 20410 اغوی فیکبر 4 تکبیرات، دا جنازہ کون کے بسلور تکبیر کی یعنی جنازہ کے سلور تکبیر دی. بیا وی یقرأ فی الاولا الفاتحہ، پڑھنبی رکعت کے بس سورت فاتحہ لستلی شی، یعنی سورت فاتحہ پا جنازہ کے مستحب او سنت تا. شپگم خبرہ علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ 88 سوال نمبر 611 کی ہوئی وی ثبت فی الصحیح ان ابن عباس صلی علی جنازت، وی دا خو په صحیح حدیث سره ثابت دی چې ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو جنازه وکړه فقرأ بأم القرآن جهرا او په اوچت آواز په جنازه کې سورت فاتحه وی. ابن تیمیہ صاحب دے وذکر او ورسره دا خبره وکړه چې انه فعل ذلك چې هغه دا خبره رسول الله سلام کړی دا لیعلم الناس انها سنت، او نوی ما په تیز زکه وی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا او دا سنت دی. بیا شیخ الاسلام صاحب وی وذلك ان الناس
فی صلاة الجنازة علی قولین وی دا ځکه چې د جنازې باره کې د فاتحې ویلو متعلق د خلقو دوه آرا دي. یو داری چې منهم من لا یرا فیها القراءة بحال کما قاله کثیر من السلف وهو مذهب ابي حنیفة و مالک. وی یو قول خدا دی د امام ابو حنیفه او د امام مالک صاحب او د بعض سلفو چې اغي وی بالکل به پکې قرات د فاتحه نه کې په جنازه کې. وی ومنهم من ير القراءه فيها سنت او بعض خدا سیدی چې اغي وی په جنازه کې قرات سنت دی كقول الشافعي واحمد علی حدیث ابن عباس. لکه امام شافعی رحم الله علیه دا قول دی د امام احمد صاحب هم دا قول دی په وجه د حدیث د ابن عباس صاحب کوم چې مونږ ذکر کو د بخاری او نسائی په حواله. نو بیا وی ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة. نوی بعض سلف وی چې په قراءة الفاتحه یعنی په جنازه کې الحمدلله ویل فاتحه ویل واجب دی. وی د بعضو قول خدا دی. ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة. وی بعض دا وی چې دا مستحب دی سنت دی فاتحه ویل په جنازه کې سنت او مستحب دی د سره واجب دینا. وهذا اعدل الاقوال الثلاثه. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه رائے ده چې هغه وی چې د انصاف خبره ده اهل حدیث علما دي دا گزارو کی چې هغه دي دا نه وی چې به د فاتحه جنازه نه کیږي او احناف دي دا گزارو کی چې هغه دی وی چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده بقصد سنان بغیر هم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او مستحب ده او سنت ده. دی خبر علامہ ابن تیمیہ صاحبم انصافی خبر ویلی دا. وهذا اعدل الاقوال الثلاثه. په درو واړو اقوالو کې بهتره قول دا دی چې فاتحه فی الجنازه سنت او مستحب ده نه کې واجب. فإن السلف فعلوا هذا. سلف دا سشته چې اگی سورت فاتحه جنازه کې ویلی دا. وهذا وکانا کل الفعلین مشهورا بینهم. وی دا دوال طریقے په سلف کې مشهوري وي فاتحه ویل او نه ویل دوال مشهوري طریقې وي. بیا وی کانو دا سلف چې وو یصلون علی الجنازه بقراءه و بغیر قراءه. کله به سورۃ فاتحه وی کله به نوی. یا موطا د امام مالک کتاب الجنائز کې باب د باب ما یقول المصلی علی الجنازه د سیدنا ابن عمر رضی الله عنه طریقے دا ذکر کردا چې کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازه چې ابن عمر صاحب په جنازه کې فاتحه نه وی لہذا دا قول په مرتبه د وجوب کې نه دی د استحباب او سنت کې دی. و خبره شاہ ولی اللہ صاحب په حجت اللہ البالعہ کتاب الجنائز جلد 235 کې وی ومن السنة قراءة الفاتحة لأنها خیر الادعیة واجمعها. وی سنت طریقہ دا ده چې جنازه کې فاتحه وایا ځکه دا ډیر جامع دعا ده. سورت فاتحه اسه هم تعلیم المسأله او تعلیم الدعاء سورت الدعاء ورته وی. نو جنازه کې فاتحه وایا دا ډیر جامع ده. اتم خبر علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب عمدۃ الرعایہ جلد 253 حاشیہ نمبر 9 اغوی هذا الاقوى دلیلا یعنی دا فاتحه ویل په جنازه کې په اعتبار د دلیل مضبوطه خبره ده. وهو الذي اختاره الشرنبلالي من اصحابنا والف فيه رساله. ودا خبره احنافو کې علامه شرنبلالي صاحب د نور لزا غوړه کړی دا او په دې باندې هغه رساله لیکلې ده. رساله تذکرہ را روانه ده د رسالې نوم یې النظم المستطاب لحکم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب. دا رساله ده د اغي او په دې مسله باندې لیکلې ده. نو هغه وایي چې جایز دی ویلې بلکې بهتر دی. التعلیق الممجد جلد 112 حاشیہ نمبر 9 کې ويحتمل ان يكون نفيا للزومه. وی احتمال لري چې دا فاتحه نه ویلو کم قولونه دي دا صرف د دې لپاره دي چې دا فاتحه په جنازه کې لازم مګړه نور ویل پکار دي. فلا يكون فيه نفي الجواز. وی نفي د لزوم مستلزم نه د نفي د جواز لره. وإليه مال حسن شرنبلالي من متأخر أصحابنا حيث صنف فيه رسالة سماها بالنظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب. بياوي ورد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل
شافیه وی په هغه چا باندې رد کړی دی د حنفي عالم په هغه خلکو رد کړی دی چې هغې وی چې په جنازه کې فاتحه ویل مکروه دی یا حرام دی په هغه خلکو باندې رد کړی دی بدلائل شافیتن په کافی دلائل سره په بهترو دلائل سره وهذا هو الاولى لثبوت ذلك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه بل مجموع رسائل د عبدالحی لکنوی امام الکلام مع غیث العمام جلد 3 صفحہ 270 کی ہوئی والمرجح فی ذلك هو القراءة على وجه الاستحباب او السنة او السنية لثبوت ذلك بالاخبار المتواردة وهي وان كان بعضها ضعيفة لكن اذا ضم بعضها الى بعض يعطي الوثاقة والقول بالكراهة مطلقا او بالكراهة بنية القراءة لا بنية الصنع لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة عبدالحی لکنوی صاحبون وی چې والمرجح فی ذلك هو القراءة على وجه الاستحباب او السنیه وی چې د احادیثو ته وکتلی شي نو د انصاف خبره ده چې په جنازه کې فاتحه ویل د استحباب او د سنت په مرتبه کې دا ډیره بهتره ده بیا وی والقول بالکراهه مطلقا او بالکراهه بنیه القراءه لا بنیه الصنع لا يدل عليه دلیل کڅوک وی چې یاره مطلقا فاتحه په جنازه کې مکروه ده یا دا وی چې په نیت د ثنا نه علاوه په نیت د قراءت مکروه ده وی لا يدل عليه دلیل باحد وجوه الدلاله وی څومره چې وګوري د یو دلیل نه د یو استنباطي طریقې نه هم د فاتحه مکروهوالی نه ثابتېږي حاصل داده انصاف داده ظلم نه دی پکار هغه خبره دی عوامو ته کول پکار دی چې سبا په د رب په مخ کې نیولې نه الله خو تعالی علم دی لپاره درکړی دی چې ته حق بیان کې دا نه چې ته حق پټ کې یا د حق د پټولو دپاره داسې لارې اختیار کې چې حق پرستم په بدنام کې وغیتم صغرا او کبرا جوړه کې او عوام هم وایي چې یاره ښه ملا دی ناشنا طریقې سره یې رد وکړو نو داسې نه ده پکار د انصاف خبرې پکار دي مجموعہ د کتابونو دا د سنن النسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1990 معرفت انواع علم الحدیث صفحہ 123 النکت علی کتاب علی ابن الصلاح جلد 2 صفحہ 523 صحیح بخاری حدیث نمبر 1335 فتح القدیر جلد 2 صفحہ 122 امداد الفتاح شرح نور الازا صفحہ 619 الغنیہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی مجموع الفتاوی دا علامہ ابن تیمیہ جلد 24 صفحہ 88 موطا دا امام مالک کتاب الجنائز الاستذکار الجامع لمذاہب فقہاء الامصار جلد 3 صفحہ 40 حجت اللہ دا شاہ ولی اللہ جلد 2 صفحہ 36 عمدۃ الرعایہ جلد 1 صفحہ 253 حاشیہ نمبر 9 التعلیق الممجد جلد 2 صفحہ 112 مجموع رسائل دے ابن الحی لکنوی امام الکلام مع عیس الغمام جلد 3 صفحہ 270 کے پدے مسئلوں باندے بحث کرے دے